انټروډکشن وکړي. السلام علیکم. زه ډاکټر منان فاضل خبرې کوم. موږ اوس د یو لایو پروګرام کوو د پښتون پروفیشنل نتورک د کینیډا نه، او ما سره چې کوم دینو نور ملمانه دي. زه به د هغې شارټ تعریف وکم او د هغې نه به زیات بیا هغې په خپله تعریف وکړي. ما سره چې کوم دینو ایډمن او کوارډینیټر د پی پی این ناست دی امین الله خټک، او زه هم هوست یم ډاکټر منان فاضلي او امین الله خټک هم هوست دی، او دریم کو هوست چې موږ سره ناست دی واجد علي دی. واجد علي امین خټک د برمپټن نه دی، واجد علي د کیمبرج نه دی، او نن زموږ سره چې کوم ګیسټ سپیکر دی هغه امتیاز احمد دی، پروفیسر دی، امیګریشن کنسلټنټ دی او ډیر واسټ ایکسپیرینس دی. نو زه د پروګرام شریکېدو نه مخکې ټولو ته سلام وایم، السلام علیکم. او بیا زه به دا ووایم چې د پښتون پروفیشنل نتورک دا پروګرام دا فورم چې کوم دی دا موږ جنوري کې اسټابلیش کړی دی، 3 میاشتې وشوې، او ډېر ښه د پرپز یې دا دی چې لکه کم په کینیډا کې پښتانه دي او په ډیفرنٹ کیریئر کې دي، په جابس کې دي، په پروفیشن کې دي هغه، او د پښتنو چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه مونږ یو فورم تراولو چې هغه یو بل سره نیټورکینګ وکړي. خو د دې نه علاوه هغه کمیونټي ته لکه پښتنو ته هم خپل سرویسز او سپورټ کاغه په جاب کې، کاغه په بزنس کې، کاغه په اني ټریډ کې چې هغه ایکسټند کړي شي. دا د دې مین مقصد او ماشاءالله موږ په 3 میاشتو کې چې دا سٹارټ کو، اول دا واتس اپ ګروپ او بیا دا غینا اپریل کې د دې فیسبوک جوړ شو، او دا په نن موږ د دې آغاز کوو لایو پروګرام دی چې موږ دا ټیلنټس راوړو. نن موږ یو ګیسټ راغوښتل امتیاز احمد صاحب چې دا غینه به تاسو لای سوالونه کوي هغه به جوابونه درکړي. نو زه اوس امین الله خټک ته چې خپل تعریف وکړي او وی ورته. السلام علیکم ډاکټر صاحب، السلام علیکم ټول پښتنو ورونو اکراس د ورلد. تاسو موږ لایو وینئ. زمانو امین خټک دی او بیسیکلی بای پروفیشن خو زما سیفټي او انوایرنمنټل پروفیشنل یم. کاناډا کې د شپږو کالو نه یم او د کیمیکل انډسټري زما تعلق دی. ځکه ډاکټر صاحب چې څنګه وی د پی پی این زمونږ مین مقصد دا و چې ټول پښتانه بزنس پروفیشنل او چې نور کیریئر کې دي کم هغه موږ راټول کو او یو ځای کې د هغې یو بل هیلپ وکړو چې د چا کوم ضرورتونه دي دلته چې هغه په دې یو پلیټفارم نه هغه فلفل شي. او کو تاسو دې ته د پښتنو یو لینکډن ووایه نو هغه لکه دغه بني ځکه چې په دې لږ 2-3 میاشتې کې زموږ ټولو پښتنو وروڼو ته په جابس کې په بزنسز کې د دې نیټورکینګ نه ډېره فایده ورسېدله. او موږ خپل هوست چې دی خپل ګیسټ چې دی امتیاز صاحب ته ویلکم کو چې رالو، او امید دی چې دا زموږ فرست پروګرام دی. امید دی چې خپل پښتنو وروڼو ته چې هغه پاکستان کې دي، هغه په کینیډا کې دي، د هغوی کوم کوېسچنز دي موږ لایو واخلو، هغې موږ پراپر انسرز ورکړو او دا سیټسفای شي. خو بیا هم کو فردر د چا کوېسچنز دي نو زموږ په سکرین باندې د امتیاز صاحب ډیټیلز دي، هغې دې ته هر ټایم کانټیکټ کولی شي. تhank you so much امین الله صاحب. واجد علي صاحب تاسو چې کوم دی کیمبرج کې ناسي د ټول د ډیفرنٹ خارون ناغستی دي، مته لکه امتیاز ګوست سپیکر مونږ د بریډپورټ ناغسته دی، امین الله خټک برمپټن نه دی، واجد علي صاحب زمونږ لکه ټیکنیکل لکه سپورټ هوست دی چې هغه موږ شروع نه پدې کې ګایډ کوي او اوسه پورې ځکه موږ سره ناسته کې څه ټیکنیکل پرابلم راځي چې موږ ته هند راکوي هغه د کیمبرج نه دی، او زه په خپل د میسیس هغه نو واجد صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. السلام علیکم. څومره چې زموږ د پښتانه وروڼیان د پروګرام ګوري ټولو ته سلام. څنګه چې تعارف کې ډاکټر صاحب ویل زما نوم واجد علي دی او کیمبرج سټي کې اوسېږم. بای پروفیشن زه الکتریکل انجینیر یم او زه ډېر مشکور یم د ډاکټر صاحب او د امین بای چې هغوی دا داسې یو پروفیشنل نیټورک جوړ کړو پښتنو دپاره، او دا یو ډېر ښه کمیونټي ډیولپمنټ دی او دې سره کافي خلکو ته فایده شوې ده. نو زه به ډېر ټایم نه علم، زه خپل ګیسټ سپیکر ته چې کوم دی ویلکم کوم او د دې شکریا کوم چې دوی موږ ته نن ټایم راکړی دی. اینډ بیک ټو ډاکټر صاحب. تھینک یو. امتیاز صاحب اسلام. تھینک یو سو مچ واجد علي بھائی. امتیاز صاحب د پرون راځي چې سټم کې دا پروګرام لانچ کړی دی، ریلی
ما ته خوشپګاتو کسانو په انباکس باندې د مختلف ملکونو نه ایون د قطر نه یو اتر یو کس ته ما ته مطلب بار بار میسج کړي چې را سوال نمبر لګلې دي بهرحال به پروګرام کې تاسو نه کوم خو تاسو زه غواړم چې تاسو خپل تعریف وکړي وی ورته ځکه چې تاسو دنیا کې خلک ګوري کوم ځکه چې پښتانه دي تاسو هغه ګوري وس واچ کوي نو تاسو خپل تعارف سره بیا د خپل د بزنس باره کې د ایمیګریشن باره کې چیرې دا څنګه کیږي مطلب کم کټګوریز دي یا کم ایشوز دي یا په نن حالات کې د ایمیګریشن سټیټس د سچويشن دی نو تاسو ته چارج در کوم چې تاسو خپل تعارف وکړئ اډینس جی ډاکټر صاحب اول خو تاسو ډیره شکریا چې تاسو دا د پښتون پروفیشنل نیټورک په نوم باندې دا فورم جوړ ک ځکه چې ډیر مودې نه دا خبره محسوسه ده چې پښتانه دلته کې په ډیره خخه پروفیشنز کې دي خو او دلته چې کم نوی خلک سپیشلی راشي یا زموږ نوجوانان هغه ته اکثر د منټرشپ ضرورت دي خو د سو وجوهات په وجه نه هغه کمیونیکیشن نه کېده ان دا تاسو په موجوده زمانہ کې لکه یو ډیره ښه مطلب چې دا سوشل میډیا تاسو استعمالول شروع کړ او په دې تاسو ټول پښتانه په یو فورم باندې راجمع کړ ان زستاسو کوششونو ته سلام پېښ کوم او دینه پس چې نو امین صاحب ته او واجد صاحب ته ډیره مهرباني چې تاسو ډاکټر صاحب له سپورټ ورکوي او دا ټول تاسو د کوششونو نتیجه ده باقی ټولو پښتنورونو ته کوم چې موږ سره په دې پروګرام کې شامل دي زه هغه ته بخیراله وام او دا هغه قسم کوېسچنی ان زه به خوشاله زمانوم امتیاز ده او زه د اصل خو د پاکستان د ثوابي سره تعلق ساتم او په کینیډا کې د سمودین یم دلته ما پیرالیګل اوم لایسنس اغسته د امیګریشن کنسلټنټ اوم لایسنس یم د لا سوسایټي او د آی سی سی آر سی ممبر یم او امیګریشن زما بل دغه دا چې زه د امیګریشن پریکټس کوم او دین علاوه زه په کالج کې د امیګریشن لا پروفیسور یم او د پیرالیګل او زه د پیرالیګل پروګرام هډ یم په اکیډمي اف لرنینګ ټورانټو کې او د امیګریشن تقریبا ټول ایریاز کې مونږه پریکټس کوو خو سپیشلی لکه سپانسرشپس چې کمی فیملی سپانسرشپس او دین علاوه بزنس امیګریشن او سټوډنټس دا لکه زمونږ مین ایریاز اف انټرست دي او د کې هر قسم کیسونه چې نه موږ ډیل کوو او ایکسپیرینس پکې لرم او چې چا څه قسم کوېسچن یې هغه نو زه حاضر یم زبا ډاکټر صاحب د امیګریشن حواله سره خبره کوم انو هغه کې به زه اول خو دا خبره وکم چې یاره د کینیډي امیګریشن په الحال د کووډ 19 په وجه باندې څه اثرات پروت دي او اکثر ما ته پته لري چې کوېسچن به د خلکو په دې باره کې چې یاره د کووډ 19 سره دا څنګه افیکټ شوی دی انو هغه کې مین کټګوري چې کوم افیکټ شوی دي لکه کینیډین پرمننٹ ریزیډنټس یا سټیزنز چې دي هغه خو چې کوم ملکونو نه فلایټونه آزاد دي هغه اني ټایم راتلی شي خو چې کوم افیکټ شوی دي هغه زیاتره چې نه ټمپرری ریزیډنس والا کټګوریز دي چې هغه کې ویزیټرز سټوډنټس او ورکرز راځي نو هغه کې دا خبره ده چې کوم ویزیټرز دي هغه ته څخه که ویزیټر ویزای انو هغه نشي راتلی او که هغه کې صرف هغه خلک راتلی شي کوم چې دلته کې رشتہ داری لري او لکه دا غي خپلوانی او یا فیملی ممبرز دي ان هغه ویزیټرز دلته کې راتلی شي دین علاوه که څوک چکر لراځي نه هغه چکر باندې پابندي ده فلحال او امید ده چې در مې اخر ته دای سناس نوې ګایډ لاینز ورکی او بیا هغه خلک راتلی شي دا غي ویزا سټیل ویلډ ده خو سفر نشي کول دویم چې کوم انټرنیشنل سټوډنټس دي ان کداغي پروګرام آنلاین ان هغه خپل پروګرام آنلاین شروع کول شي او داغي پروګرام 50% هغه آنلاین کمپلیټ کول شي او د مزه خبردار چې هغه آنلاین چې کوم پروګرام نارملی لکه دای آنلاین پروګرام چې دی هغه
نه ایکسپټ کوي دغه لپاره د پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ لپاره. خو په دې کیس کې کدی خپل پروګرام 50% د خپل وطن نم آنلاین کمپلیټ کی ان سټیل د دای دا کم ټایم چې د بل پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ لپاره کاونټ کیږي. او ورکرز چې کم خلک فرض کو د کینیډا نه په دې وخت بهر دي او هغه په ورکرز کټګوري کې راځي او دا هغه ورک کټګوري چې وی هغه اسنشل ورک راځي زما مطلب دا فارن ورکرز انو هغه سټیل کینیډا ته ټریول کول شي کله هغه د ملک نه فلایټس اویلیبل. نو دا خو شو د کووډ 19 په حواله سره اپډیټ. دینا علاوه که اوس موږ د امیګریشن جنرال د کینیډا چې کوم امیګریشن پروګرام دی هغه ډیر وسیع دی خو پاره کې ډاکټر صاحب درې مین کټګوریز دي چې پاره کې خلک کینیډا ته راځي. یو د ټولو نه غټه کټګوري چې دا هغه سکلډ ورکرز او بزنس پروګرام دی. سکلډ ورکرز او بزنس پروګرامز کې اکثر خلک یعنی تقریبا 56-57% یا اپ ټو 60% تاسو وته ویل شي چې دا زمونږه سکلډ ورکرز او بزنس کټګوریز کې خلک راځي. او دین علاوه تقریبا 20-25% چې دین هغه په فیملی سپانسرشپ کې راځي او تقریبا 15% پورې 20% پورې چې نه دا بیا زمونږه چې کوم دلته خلک راځي هغه کې یو خو د بهر نه دی په هیومانیټیرین ګراوندز باندې ریفیوجیز راولي هغه د یو ان ایچ سی آر په تھرو باندې لکه د افغانستان نه ډیر خلک راغلي دي هغه کې زموږ پښتانه روډم ډیر شته او دغه نه یمن نه کسان راځي د سیریا نه راځي او ډیرو ملکونو نه داسې په ساوث امریکا کې ډیر ملکونه دي لکه هیټي وغیرہ چې التن دی ډیر راوستي دي او اوسم مطلب چې هغه خلک راځي هر کال د یونایټډ نیشنز های کمیشن فور ریفیوجیز په تھرو باندې. خو زیات چې دلته مونږ کوم کیسونه ډیل کوو دا هغه دلته کې اسایلم کلیمز چې کوم خلک په ست طریقه باندې کینیډا ته راشي ایز وزټرز او بیا د هغه ملک کې سچويشن داسي چې هغه پولیټیکل اسایلم کلیم کوي انو هغه کیسونه چې هغه خلک دای چې د هغه هیرینګ وشي او بیا د هیرینګ نه پس هغه ایکسپټ شي هغه ته پرمننت ریزیډنس ملاو شي. انو دا د امیګریشن غټ کټګوریز دي او په دې کې د نه علاوه یو بل غټه کټګوري چې دا ډاکټر صاحب چې کوم خلک راځي انو هغه پروینشل نامینی پروګرام په پروینشل نامینی پروګرام کې اگین بیا لکه سکلډ ورکرز دي په هغه کې بزنس پروګرامز دي او هغه لکه د کینیډا ټولو پروینسز کې بزنس پروګرامونه او سکلډ ورکر شته په هغه کې سکلز ان ډیماند می چې په هغه کې بعض وخت داسې سکلز دي چې هغه لکه الکتریشن یا پلمبران یا ایون کنسترکشن ورکرز د راغواړي او هغه کې خلک راځي خو د هغه لپاره بنیادی دغه دی چې هغه کې د جاب آفرز غواړي انو هغه امیګریشن کنسلټنټس یا هغه امپلایمنت ایجنسیز چې د هغه کنسترکشن کمپنو سره رابطي وي او هغه التنا هغه لا امپلایمنت ارینج کړی شي ان بیا چې نو هغه خلک په ورک پرمټ باندې راتلی شي. دا خبره زه بزکه حکم چې ماته اکثر خلک دغه کی وایره زه په دوبۍ کې مودلته چې نه خلک اشتهارونه ورکي او وای چې رمو بتاله ورک پرمټ وکړو. انو امتیاز تاسو دغه کوم انټرپشن کوم د یو یوزر تاسو کوي هغه وایي چې موږ کوېسچن کولای شو کو نشو کولای نو تاسو کوېسچن ټایپ کولای شي او موږ دلته کامنټس کې برازي او بیا موږ امتیاز صاحب نه باغه تاسو کوو باقي د کال کولو خبره ده نو سکرین باندې د امتیاز صاحب ایمیل اډرس او دغه فون نمبر هم شته تاسو دې بیا چې کله دا پروګرام ختم شي تاسو دې سره رابطه هم کولای شي په دې په اډرس باندې او in this program right now تاسو چې کوم دې موږ ته کامنټس کولای شي موږ هغه کوېسچن لایو چې کوم دې تاسو ته انسر در کولای شو. دې ځای کې واجد صاحب زه به یو سیز کلیریفای کوم خپل ویورز ته چې ایمیل او ټیکس میسج خو زه هر وخت ریسیو کولای شم دا غي جواب هم ورکولای شم خو زه چونکه نن سبا د کووډ 19 په وجه آنلاین کلاسونه اخلم انو
کوشش زما دی چې په ویکند باندې خو لکه د هفته او د اتوار پر ورځ باندې اني ټایم کدی ما ته کال کوي نو زه د پښتنو رونو او د پاکستانیانو رونو دغه ټلیفون جواب ورکوم خو زه انکریج کوم چې را اول ما سره په ټیکسټ میسج باندې رابطه وکړي په واتس اپ باندې او ما ته خپل انفارمیشن راکړي نه دا غي نه پس بیا کومه خبرې کو نو لکه ما ته پوزیشن واضح ہے که سم مشوره غواړي نه زول ورکول شي امتیاز صاحب تاسو کټکومه دا یو کس بار ما ته په انباکس باندې د قطن ما ته چې بیګان سوالونه کول نو هغه بار میسیجز کوي چې د امتیاز صاحب نه تاسو کوي چې هغه وایي د بزنس کلاس کې کزا زمونږ د دې لکه څه فندامنټل څه دی مطلب چې لکه دا به زه تاسو سره به کنټیکټ کوي په ویب سټ څه انفارمیشن پراته دي بزنس کیټګری کې د دې ډیفرنٹ ټایپس دي څه ریکوایرمنٹ دي د دې باره کې ډاکټر صاحب بزنس پروګرام کې چې کوم دنه لکه دوا قسمه غټ پروګرامونه دي یو پروګرام چې هغه خو لکه هغه ته موږ انټرنیشنل موبیلیټي پروګرام کې د دې داسې بزنسي چې هغه په قطر کې یا په دوبۍ کې رجسټر دي او د هغه په ترو باندې دای راتل غواړي انو هغه دای چې دای په کینیډا کې د هغه بزنس برانچ کولاول شي او چې د هغه برانچ کولاو کې هغه انکارپوریشنو کې ان بیا دای ته چې کوم دنو ورک پرمټ ملاو شي او دای راتلی شي او دای ځان سره خپل لکه سټاف هم چې کوم کی سټاف ممبرز دي هغه ځان سره راوستي شي او هغه ته وایي انټرنیشنل موبیلیټي پروګرام دویم چې کوم غټه کټګوري دا اناغه د پروینشل نامینی پروګرام دا په پروینشل نامینی پروګرامز کې چې کوم نه بیا ډیر د مختلف پروینسز لکه پروګرامونه دي هغه د $1,00,000 نه واخلې تقریبا تر $3-4 پورې انویسټمنٹ پاغي کې وي او هغه چونکه پروګرامونه ډیر زیات دي نه زه خو انډیویډوال یو پروګرام بداسه ډیټیلز نشم ورکولای خو هغه کې لکه د ټولو نه داغه پروګرام چې د اکثر زمون خلک وته الیجیبل ومي ان هغه د برټش کولمبیا یو پایلټ پروګرام دی انټرپرینیر پایلټ پروګرام وته وای او هغه دار چې هغه کې $1,00,000 انویسټمنٹ دی او چې ستان نیټ ورک چې کوم دنه تقریبا $3,00,000-4,00,000 انو ته راتلی شي دا کینیډین ډالرز موږ ذکر کوو کنه دا کینیډین ډالر واجب صحیح ده دا سه ما کلیریفای کوم ځکه چې ډالرز کرنسی چې کوم نارملی د ټول بزنس پروګرامونو لپاره چې ناغه تقریبا $2-2.5 lakh انویسټمنٹ او ستان نیټ ورک چې ناغه تقریبا $5,00,000 پورې پکاري چې لکه $5,00,000 پورې ستا ټوټل نیټ ورک انو دا غي نیټ ورک مطلب دا چې ستا سره پراپرټي یا ستا سره ایسټ سي انو هغه لکه د $5,00,000 پورې پکاري او پروسیسینګ ټایمز سوري یو منټ وال راکې دا ما سره دغه لایټ راځي چې را چارج کم د زه بس چارجر لګوم یو منټ صحیح ویور بس امتیاز صاحب ګیس سپیکر ما په خیال چې لیپټاپ کې چونکه دغه ما په خیال چارج کم دی نو کې هغه چارج رالي تاسو زېما مونږ ان شاء الله دا کنټینیو ساتو دا د پښتون پروفیشنل نیټورک کینیډا دا یو غټ اچیومنٹ دی او دا اچیومنٹ تاسو د کوآپریشن تاسو د پارټیسیپیشن او د تاسو چې کوم یو بل ته لکه کنیکټ یو بل سره کنیکټ کېږي او یو بل ته یو سپورټ ورکوي او بیا چې کله تاسو دا یو بل اپریسییشن لیکي په دی واتس اپ یا فیسبوک باندې ریلی دا دغه یو تھرلینګ ټایم چې یاره هر ممبر غواړي چې زه سنس په دې کې کنټریبیوشن وکم او دا فورم د کنټریبیوشن لپاره دی کوېسچن بعض ټیم کې خو سوالونه موږ ډیر ځات سوالونه کوو خو لکه دې فورم کې موږ دا وایو چې let contribute first and then there will be a time نو بیا موږ به سوال خو چې یو کنټریبیوشن وجنو سره ځکه بیا د سوال اپورچونټی وګوري او سوال موږ وایو چې سوال تاسو کوي نو سوال همیشه لپاره اوپینین ورکوي داغي سولوشن ورکوي موږ زه بیا واپس راځم امتیاز صاحب سوري ما سٹارټ کې راغته خیالونه ته موږ ته کې مکمل او شو چې موږ بیا ویور سره لکه خپل د فورم باره کې لکوټي شیزونه شیر کړل خو زه به دا بیا لکه او مطلب یک اتر موږ د قطر نه آنلاین ګوري نو اتر تاسو ته امتیاز صاحب انف انفارمیشن درکړه او د دین علاوه د غفون هغه ایمیل
په سکرین باندې دی نو تاسو دا نوٹ کړئ او تاسو هغه سره په ایمیل باندې یا ټلیفون باندې یا دا هغه سره په فیسبوک یا په واتس اپ باندې دا به په یو سټیج کې تاسو ته امتیاز صاحب دغه انفارمیشن بیا هم درکړي نو تاسو هغه سره فردر کنټیکټ کولی شئ. زه دا کلیریفای کول غواړم زه هم چې را کله ک د بعض خلکو د خپل سپیسیفیک سچویشن مطابق سوالات کنه انو هغه به خبره دی چې ماته لکه په واتس اپ باندې میسج وکي او یا ماته ایمیل وکي ان زه به او ماته خپل انفارمیشن راکین دغه مطابق په ځای چې کوم سوټیبل پروګرام یې هغه به ته اډوایس کول شي. امین بھائی تاسو ته څه میسج راغلی؟ امتیاز بھائی بالکل کوېسچنز هم راځي په واتس اپ باندې هم راځي په مخامخ هغه باندې خلک میسجونه کوي ډېر د ډیفرنٹ ایریاز نه او دا زمونږ یو خوشقسمتي نه چې لکه صرف کینیډا نه کوېسچن نه راځي دا خو ابو ظبي نه دا ټایم ولا پاکستان نه ډیفرنٹ ایریاز نه کوېسچن راځي. امتیاز صاحب یو کوېسچن ماته رالو دغه نه د پاکستان نه د 400 نه دی چې سردار امین نومې دی هغه دا وایي تاسو ذکر وکړو د چې موږ سره ټیکنیکل ټریډز مختلف پروفیشنز نور هم دي نو هغه وایي چې لکه کارپنټر شو میکانیکس شو دا قسم پروفیشنز چې کوم دي په دې کې د دې سره لکه ریکوایرمنټس ټاف دي لکه څنګه چې سکیل کیټګوري فیډرل سکیل او دا غوښنه کو نه دي پر سره ریلیکسیشن شته دي کې امین صاحب دا چې دا کوم کیټګوریز دي کنه دا ټول تاسو ته پته چې دا پروینشلی ریګولیټډ پروفیشنز دي ان دي کې اکثر دای کنه چې دا کله پروینس خپل ټریډز کالجی یا سکولي ان د اغینا سرټیفیکیشن پکاري نه چې دا څه کم خلک چې دا غي د خپل وطن په دغه فیلډ کې ایکسپیرینس یا کوالیفیکیشن او اغه لا تر څه لیول پور انګلیش ورزي ان اغه له به موږ دا اډوایس ورکو چې را تاسو دا څه وکړئ چې اول کینډیډیټ راشي دغه سرټیفیکیشن کوي بیا د کې اپرنټسشپ انوال ان بیا د هغه اپرنټس ریکوایرمنٹ پوره کوي نو تاسو به د پروینشل لایسنس لپاره الیجیبل شي او چې د پروینشل لایسنس لپاره الیجیبل شي په دغه لکه ایز الکتریشن یا ایز پلمبر انا هغه بیا تاسو تم پته دا او لکه ټول ته د معلومات چې را په کینیډا کې دغه ټریډز جابز چې کوم دي نو دا ډیر شي دي بلکې دلته کې یو جدا یو پروګرام دی هغه د فیډرل سکل ټریډز پروګرام FST انا هغه فیډرل سکل ټریډ پروګرام کې چې کوم نه ډایرکټ لکه ډیر په اسانه باندې بیا امیګریشن کیږي خو د هغه لپاره ریکوایرمنٹ دی چې را تاسو په کینیډا کې د کینیډین پروینشل چې کوم سکول یا کالج دا غي لایسنس در څخه یا ستا په کینیډا کې ایکسپیرینس په دغه ټریډ کې انو الله هغه کې هغه لپاره بنده الیجیبلی انو هغه له پاسبل چې یو بنده دل تراشي او هغه په دغه ټریډ کې سرټیفیکیشن کې د یو کال او بیا شپږاته میاشتې چې کوم نه پاره کې اپرنټسشپ واخلي او رائټ اوی په دې کې جابز ملاويږي لکه دا داسې یو ایریا ده چې دې کې لکه کینیډا ته ډیر زیات ضرورت ته او لکه د ډیرو خلکو گنجائش ته پکې خو د بدقسمتۍ نه زمون په وطن کې داسې چې اکثر چې کوم مکانیکانی یا الکتریشن یا پلمبرانی نه هغه څخه ټیکنیکل کوالیفیکیشن نه هغه صرف هغه ایکسپیرینس باندې بالکل ایگزیکټلی انا دا قسم کټګوري لپاره یو دغه چې دا قسم خلک چې کم دي دا غي لپاره څه چانسز دي دا چانس دار کنه مين څه چې لکه دلته کې بیا سکولز دي چې هغه دغه خلکو ته ټریننګ ورکړي انو چې هغه سکول کې ټریننګ وکي او بیا اپرنټسشپ وکي نو بیا هغه الیجیبل شي دغه لپاره اوکے او هغه لکه د سیکنډري لیول ټریننګز دي کنه او یا بیا پوسټ سیکنډري انسټیټیوشن ته لاړ شي ان ډیپند کوي د بنده په ایج باندې اوس لکه چې یو سړی د 13 کالو دی یا د 40 کالو نه هغه بیا سکول ته مونږ نشو راوستي نه هغه مونږ کوشش دا کوو چې را په لکه کاغه فرض کو دغه کړي 12 پاس کړي ان هغه مونږ هغه تراولو لکه پوسټ سیکنډري انسټیټیوشن ته لکه کالج ته بیا په دې کې پرایویټ انسټیټیوشنز ته او ګورنمنت انسټیټیوشنز زمونږ کوشش خدای چې راړم لکه ګورنمنت انسټیټیوشنز ته خلک راولو ځکه هغه کې دا پرابلم اکثر پرایویټ کالجونه چې نه هغه د پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ لپاره د هغه الیجیبিলিټی نه اوکے اکثر خلک وایي را بس ما کینډیډیټ ته وځم مونږ ته وروره ته لکه تا مونږ راوستې شو پر اوستو کې مثلا د خو بیا چې تل تراشي او ته خبر شي او تا ته پته ولګي چې راز خو د
پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ د لپاره نیم الیجیبل او چې دا تعلیم کوم د زو بیا واپس انو بیا وته مونږ ته غوسه او خپه به چیرې دا تاول زده نو زمون کوشش دای چې کم خلک الیجیبل چې اول هغه پبلک کالج نو تراولو او که پبلک کالج د لپاره یو بندنی الیجیبل نو موږ پرایویټ کالج ته راوستل شو هغه کې بیا دای چې هغه رائټ اوی یا خو هغه د پروګرام په مینس کې سویچ کوي پبلک کالج ته او یا به کوم دنه هغه د پوسټ د خپل بي سرټیفیکیشن نه پس کوم دنه بل سرټیفیکیشن په پبلک کالج کې اخلي او بیا هغه د پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ د لپاره الیجیبل او لکه سټوډنټس ډیر غټه کیټګری ده کنه کینیډي تقریبا تاسو دا امتیاز تاسو انټر کومه پرې دي کې دا تاسو د سټوډنټ خبرو کړم زما یو دوست مردان کالج کې پروفیسور دی جی سر نو هغه اوس ما سره پرې مازین باکس ما سره پرې واتس اپ باندې هغه میسج راولې وو د مردان نه جی هغه وی زما مطلب لکه امتیاز ته دا وایي چې را زما زوی دی نو هغه لکه زه غواړم چې هغه دغلته راشي ډیپلوما وکړي خو لکه کم د پریارټي سبجیکټ دی چې په کینیډي کالجونو هغه ته لکه پریارټي ورکوي په اډمیشن کې چې هغه مردان کالج کې یا په دلته کالجز نه هغه ته ګریجویشن کی یا انډر ګریډ کی او بیا د ډیپلومې د پروګرام د لپاره کالج ته لاړ شي دلته څه پریفرنس ته په سبجیکټ کې چې هغه دې ته زیات پریفرنس ته یا دا کم ډاکټر صاحب په دې کې زه دا خبره کوم چې پریفرنس خو په کینیډا کې تاسو پتر په کالجونو کې تقریبا هر قسم پروګرامونه لکه سوشل سرویسز والا پروګرامز پکې میډیکل سره ریلیټډ ومي او انجینیرینګ سره ومي خو د دای چې سایډز نه هغه ډیر لکه ریستریکټډ دی او ډیر زیات ریګولیټډ دی په میډیکل کې اکثر خلکو ته دلته کې بیا لکه په میډیکل کې اډمیشن نه ملاويږي خلکو التوای چې راځه بلړ شم او زه بدلته نه ام بي بي اس وکم یا ام ډي وکم کنه خو هغه دلته ډیر ګرانی لکه هغه دلته ډیر لیمیټډ سیټونه نو زما د خپل خیال لچېره چې د پاکستان نه خلک په ټیکنیکل او انجینیرینګ سره ریلیټډ په دغه کې راشي پروګرامز کې راشي نه د هغه د کامیابی چانس زیاتی ځکه چې کله ډاکټر صاحب خلکو له مشوره ورکوم کنه نو زما کوشش دی چې دا نه چې ګینه دا کس دلته راشي او بیا د دې پریشان یو یا د کینیډي په اکانومي باندې بوجي او سوشل اسسټنس ته د ناستي زه دا وایم چې یو سړی دلته راشي او هغه دلته کامیاب شي داغه ژوند دلته ډیر جوړ شي ان زیات تر تاسو ته پته چې په ټیکنیکل سایډ باندې دلته کې کارخانې مشته او دلته کې دغه د انجینیرینګ سره ریلیټډ پروګرامونه چې کوم دي هغه کې خلکو ته جابز هم ډیر په اسانه ملاويږي او دغه غټه وجه دی چې په هغه کې د جبه استعمال کمی لکه موږ خو انګریزي زده کړی خو هغه انګریزي موږ هغه سه افیکټیو نه چیرې موږ دلته کې لکه مله چې ډاکټرانو هغه ریپورت لیکو یا سایکالوجیسټو هغه ریپورت لیکي هغه لکه اډوانس لیول نو په انجینیرینګ کې د وجه نه زموږ د خلکو دغه چې نو کامیابی چانسز وي او تاسو تم پته ده او زم خبرم چیرې دلته چې کوم انجینیرینګ پروفیشنز کې خلک راغلي نه غي تر ډیر حدا پورې چې نه دلته کې کامیابی نه زه خپل بچو ته دا دغه کوم چیرې کرازي نه دلته د انجینیرینګ ریلیټډ پروګرامز چې دي انا هغه زیات تاسو لپاره خري او مجید بھائی نور څه سوالونه وګورئ امین بھائی چې چا کوېسچن بالکل سوري دا وخت کې واشه امین اټس اوکے ها بس ما دا کوم چې کوېسچنز هم ډیر راځي دلته کې کمنټس هم راځي دا یو زمونږ ویور کوېسچن کړی چې لګ د ایکسپریس انټری باره کې لګ ډیټیل لګ موږ ترا کې چې ایکسپریس انټری سره ریکوایرمنٹ یو څه طریقې کار دی امین صاحب ایکسپریس انټری خو داس پروګرام دی چې دا بیسیکلی لکه هر هغه کس چې د هغه د 12 نه زیات تعلیمي او هغه د انګلیش لینګویج آیلټس ټیسټ ورکړی او په هر سکل کې هغه 6 یا پلس هغه ستې کنه لکه په لیسنینګ کې په سپیکینګ کې په ریډینګ او رائټینګ کې هغه ټولو کې 6 سي ان د 6 نمبر لکه 6.5 یا 7 چی ان هغه د دې پروګرام لپاره الیجیبلی خو دې پروګرام کې مسله دا چې دې لپاره الیجیبিলিټي صرف کافی نه ده دې کې اصل کې هغه خلک راځي چې کوم سلیکټ شي په هغه پروګرام کې انویټیشن وته ملاو شي نو انویټیشن زیات تر چې دنه هغه یا خو هغه خلکو ته چې هغه ډیر کوالیفاید دي او ډیر ینګ ایج او ډیر ښه انګلیشي ان هغه خلکو ته خو د خپل وطن انویټیشن ملاويږي او راضي پکې خلک یعنی هر 2 هفته پس د تقریبا 2000 خلکو له انویټیشن ورکړي او دا تھرو اوټ د ایئر چلیږي نو بیسیکلی چې کله ستا IELTS 6 راشي په ټول سکلز کې
ان ته دې کې پروفایل جوړول شي او پول ته انټر کېدې شي. بیا هغه پول کې ډیر زیات کینډیډیټس نه هغه پول کې به تناسته خو چې ستا هغه ریکوایرډ سکور نه راځي تقریبا نن سبا 470 پورې سکور دی او زمون خلک چې ډیر تکړه شي نه هغه تر 400 پورې ورسي. انو زیات امکانات پدې کې د هغه خلکو چې هغه دلته کې کینیډا ته راشي د سر ډیپلومې لپاره یا د ماسترز لپاره او دلته نه هغه ډیپلوما یا هغه کوالیفیکیشن وکي او بیا هغه د الیجیبিলিټي چانسز په انویټیشن لپاره سیوا شي او هغه کې بیا دا موشي چې هغه د سناسه پروینشل پروګرام لپاره الیجیبل شي. لکه زه به تاسو لغړ مثال دا درکم چې دلته یو پوسټ ګریجویټ پروګرامینګ ماسترز او پی ایچ ډی سټوډنټس لپاره چې اکثر پروینسز کې چې ماسترز یا پی ایچ ډی سټوډنټس او هغه د هغه پروینس نه هغه د ماسترز کړي انو هغه په دې کې چې څنګه ګریجویټ شي نه د هغه لپاره لکه بیا هغه 1 ایئر ایکسپیرینس هم ني پکار اسه خو نارملی چې ته د کالج نه ګریجویټ شې نه ته په خپل فیلډ کې 1 ایئر ایکسپیرینس کې ان بیا به ته الله د کینیډین ایکسپیرینس کلاس لپاره الیجیبل. خو دا ماسترز پروګرام ول چې نه دی بیا ډیر صورتونو کې دا سي چې هغه د ګریجویشن نه پس ډایرکټ لکه الیجیبل شي د امیګریشن لپاره. نو امتیاز صاحب زه تاسو دلته بیا کټ کوم دلته یو کس نه راغلی دی ما پر نیبرهوډ کې جی ډاکټر هغه ماته یو ټیکس میسج راوړ هغه د پاکستان نه لا کړی هغه دلته غواړي چې زه امیګریشن کنسلټنټ کورس وکم. جی جی نو تاسو هغه ته لکه سجیشن چې کالج کې ډایرکټ اډمیشن والی او لکه دې سره ورسته بیا امتحانونه ریکوایرمنت د ډاکټر صاحب پرمننت ریزیډنټ یا چې کوم دنه د کینیډین سټیزن خو بنی تاسو وايي چې اوس پرمننت ریزیډنټ او د امیګریشن کنسلټنټ کورس غواړي انو زما دا نمبر شته ماته ټیکس میسج کی او دغه زمون کالج کې چینو لکه ما اوس تقریبا د 27 نمایو کلاس سره دغه شروع یو پروګرام شروع او بلوم نورم زما خیال لغی کې د شي د یو سورازو کې یو بل کلاس هم شروع کړي انا ما سره رابطه وکي او دا کلاسونه تاسو لکه د ورځې یا په ویکند د ایوننګ ډاکټر صاحب زمونږه کالج چې دی هغه مارنینګ کې کلاسونه افر کوي افټرنون کې مشته او ایوننګ کې مشته. زه خپل ځاني چې په افټرنون او په ایوننګ کې ټیچینګ کوم انو دغه دې کې لکه مستقل ټیم کې شته او دا کلاسونه دغه کالج آنلاین نن سبا آنلاین وګورئ چې سوال خو نه راغلی واجد صاحب. امتیاز به ډیره مهرباني تاسو سپورې زموږ ویورز کافي بیزی وساتل او موږ سره څه کوېسچنز ډېر زیات دي خو موږ کوشش دا کوو چې ویورز ته بیا دوباره دا ریپیټ کړو چې دا پروګرام ستاسو دپاره دی او موږ هم دا غواړو چې ستاسو پارټیسپیشن پکې موږ سره وي. څومره زیات چې تاسو پارټیسپیشن کوئ هماغومره موږ ته انکریجمنټ ملاویږي او دا شی به موږ ان شاء الله او دا پروګرام هم چې کوم دی نو موږ لکه د نیمه ګنټې پروګرام به بیا به لکه مطلب تاسو په کار قسم کوېسچن کولای شي موږ ایکسټند کولای شو ډیپندز ان چې څونه کسان پارټیسپیشن کوي او هغه ته انفارمیشن پکار دی. په امتیاز دا سوري تاسو خبره کټ کوم کوېسچن تاسو تاسو کو نو دا یو سټوډنټ دی فواد خان نامه دا هغه خپل نوم دلته مونږ ته وایي چې کافي ډیټیل سوال دی خو هغه دا وایي چې زما 15 کاله ایکسپیرینس دی پروفیشنل او زه ایز ا سټوډنټ کرنټلی په کینیډا کې ما زه پی آر ته اپلای کول غواړم آن ایکسپریس انټری. نو مطلب هی هاز ګیون اس لایک مینیمل ډیټیلز راکړي دي خو زه به هغه ته دا سجیسټ کوم چې هغه ډایرکټلی تاسو سره کانټیکټ وکړي. امتیاز صاحب تاسو په دې باندې څه وایي؟ بالکل واجد خان ما سره کانټیکټ وکړي او زه به ګایډ کوم اوس چې ما ته پته ولګي چې د کوم ځای کې دی ان داغه لوکل چې کوم پروینسي داغه مطابق په چې کوم نه وته اډوایس ورکم او داغه چې لکه زه خو عموما لکه افیس کې چې چاله کنسلټیشن ورکو نو مونږه چارجز مخلوق خو د پښتنو د لپاره زمایس چارجز نه پښتانه اني ټایم په د هفته او د اتوار پرس یقین وکړه چې کور کې ناستم او دغه یا که بهر موزم نزا اکثر لکه پښتنو رونو سره چنو خبرې کوم او زما کوشش دی چې یاره کم سړی الیجیبل دی او هغه لکه په خپل پوهیږي نو زه کوشش مې دی چې زه دوره ګایډ کوم چې هغه په خپل پروسس وکړي
دا یو استاد دا- خبر کټ کوم یو چارج به مونږه یو چارج به لګو دا جی، جی. فری کار ورده نه کو ها، تاسو به بدای ډېر کنه غټ جی دا چارج تاسو بدای ډېر چې سوري منان صاحب چارج بدای چې مطلب دا لري چې فری سرویس تاسو ورکوي ډېر غټه خبره ده خدا خلکو نه سونه خلک چې سره تاسو هیلپ وکي سپورټ وکي هغه نو موږ دا ایکسپیکټ کوو چې هغه بیا مخ کې چې کله ان شاء الله کامیاب شي او هغه خپل لار کې روان شي چې هغه بیا جی، جی. کمیونټي ته مطلب دې زه به شوډ ګیو هغه بیک ټولو کنه خلکو ته دا خواهش به مې چې هغه هم د پی پی ان د ګروپ ممبران شي او خپلو خلکو ته سره چې سوره ښه کولی شي نو دومره ښه خبره ده او زه خو خپل ځاني لکه په پښتنو باندې په پاکستانیانو او په مسلمانانو باندې مین سړی یم خوښ مې ټول خلک او زه وایم چې یاره لکه کم کینیډي زمونږ په ژوند کې تبدیلي راوستې ده نو خدای پاک دې کړي چې زمونږ نور وروڼه هم دلته کې راشي او د هغوی په ژوند کې هم څه تبدیلي راشي او ژوندونه یې جوړ شي خاص کر کینیډا لکه ډاکټر صاحب ما دا ریلایز کړ چې کینیډا د ځوانانو ملک دی انو زه انکریج کوم چې یاره ځوانان دلته راشي او هغوی چې نو ځکه د هغوی لپاره کامیابۍ چانسز ډېرې تاسو لیدلي دلته کې لکه په کینیډا کې یعنی د مریم منصف غوندې یا د احمد حسین غوندې مطلب چې د نورو ملکونو راغلي خلک چې کوم دی هغه د منسټر لیول ته هم تللی شي زموږ خپل وطن کې مونږه ته دا ډېره ګرانه چې لکه ته مطلب ستا فیملی بیک ګراوند نی یا ته چې ډېر مالدار نه لکه ته په دغه کې نشي کامیابې دی په پاکستان کې ستاره کامیابی چانس زیات خو په کینیډا کې چې تاسو ښه ټیلنټي او ته سوره په مخ کې تللی شي نو کینیډا تا انکریج کوي تا موږ به ان شاء الله په دې پښتون پروفیشنل نیټورک کې په دې لایو شو کې به داسې ټیلنټس راولو لکه د ما خپل سټوډنټان دي مراد علي صاحب دی وکیل دی لکه چت وکیل دی او د دې نه ګریجویټ کړی دی نو دلته به موږ هغه سکسس سټوري باندې به موږ پروګرام کوو هغه کې به موږ هغه پرلز او هغه ټیلرز راولو چې پښتانه به په فخر کوي امین صاحب تاسو ته سوال راغلی بالکل کوېسچنز ډېر زیات دي او ټایم هم ډېر کم دی خو ما سره یو د پاکستان نه یو کوېسچن بل یو کس کړی خپل نوم خو نه دی مینشن کړی هغه دا وایي چې یاره د کووډ د په کینیډا ته لکه هغه وایي چې ما خو ماسټرز کړی دی خو زما څه جاب ایکسپیرینس نشته نه بس لکه بس ویزه زمینداری کوم کنه نو د هغې دپاره هغه وایي چې دغلته په کینیډا کې په اګریکلچر لینډ دی زمونږ دپاره څه سکوپ شته یا داسې څه هغه څه ذکر کړی چې ویزیټر راځي کینیډا ته دغه لپاره نو د هغې باره کې هغه انفارمیشن وایي چې لکه زما خو کړی ماسټرز دی خو نه بس ایکسپیرینس نشته بس دا خپله زمینداری کوو کنه نو موږ دپاره سر سکوپ دا به امین صاحب ډیپینډ کوي چې هغه ماسټرز په څه کې کړی دی او کوم فیلډ دی که ما سره رابطه وکړي انو دغه کې دی لکه کېدای شي وایي چې زما ایکسپیرینس نشته دی ایکسپیرینس موږ نارملی دی ته وایو چې زما لکه زه فرض کوم ما جاب نه دی کړی خو لکه ایکسپیرینس صرف د جاب ایکسپیرینس نه دی به کېدای شي په څه بزنس کې انوالي کېدای شي اګریکلچر سره یا به چې کوم دی نو لکه په زمینداره کې زمینداره ځان له یو ایکسپیرینس دی انا بالکل اپورچونټیز شته د داسې خلکو لپاره خو لکه هغه ډیپینډ کوي د په کوالیفیکیشن باندې د په ریلیونت ایکسپیرینس باندې او د په لکه دا ټول د نیټ ورث باندې چې دغه لکه سوره ځمکه ده یا سوره پراپرټي ده یا سوره او د لکه سوره مطلب چې انویسټ کول شي یا څه د مطلب امبیشنز دي کینیډا ته راتلو څه پلان دی انا هغه مطابق ول زه بالکل مشوره ورکول شم او بالکل بس څنګه ټول ویورز هم دا وایي چې د امتیاز سیټ ډیټیلز ایمیل ایډریس کانټیکټ نمبر هغه په سکرین باندې تاسو سره دی او تاسو اني ټایم لکه کو فردر اني کوېسچنز یې نو تاسو امتیاز سیټ سره بالکل کولی شئ ځکه دې فورم باندې به امین صاحب زما خیال چې لکه انډیویډوال اډوایس ورکول به ډېر ګران شي نو دا ټول چې کوم خلکو د خپل ځان سره متعلق ډیټیل ریکوایرمنت کنه دا یو پروفیشنل خپل یو ریکوایرمنت شي واجد بھائی نو ټیم زمون سره سیم نور کم دی خو واجد بھائی که سوالي یو سوال د پر اوسم ټیم شته تاسو سره سوالي خو ډېر کویکلی بس دا ویم سٹارټ کې تاسو د بزنس پروګرامز خبر وکړه نو د دې ایوریج پروسیسینګ ټایم څومره دی دا 2-3 کسانو ماته میسج وکړو او مطلب ان د سیم لاین ټولم دا ټایمز باره کې خبره کوي نو ایوریج ټایم به څونه کنسیډر کیږي فور بزنس واجد خان لکه
د دغه نه د شپږو میاشتو نه واخلې تقریبا تر کال پورې ټایم لګي په دې ټول پروسس کې چې دی تلکه سټیټس ملاويږي او دې کې څه پروګرامونه خدا سي چې هغه کې هغه کس ایز ا پرمننت ریزیډنٹ هم راتلی شي خو هغه لیول اکثر زیاتی لکه نیو برانسویک ولا داسې پروګرامونه شته چې هغه تقریبا 3 لک پورې دغه وی او خو هغه کې پرمننت ریزیډنٹ راځي خو هغه ریکوایرمنټ سي نه هغه لک سی وایي زیاتره بزنس پروګرامونه چې نه هغه کې انیشیلی دغه کس چې دی نه دی په ټمپرری ورک پرمټ باندې راشي او بیا چې دلته بزنس اسټابلیش کی ان بیا تقریبا د کال نه واخلې تر 13 میاشتو پورې انو بیا د پروینشل نامینی پروګرام لپاره الیجیبل شي او بیا د چې نو دغه پرمننت ریزیډنس دته او د فیملی ته ملاوي شي انو دلته لکه موږ داسې وینو چې په بزنس پروګرامونو کې ازي د دې لپاره چې را داغي لکه په خپل وطن کې خې اسټابلیش بزنس سي خو داغه فرض کو بچي او هغه بچو ته پرمننس ملاوي چې نو دلته کې تاسو ته پته بیا وته ایجوکیشن ملاويږي بیا غي د پروینشل چې کوم فاینانشل اسسټنسي هغه وته ملاويږي او لکه هغه بچي که فرض کو یو بچي دی ایز ا کینیډین ایز ان انټرنیشنل سټوډنټ رالیږي د کې دی $30000 سالانه فیس ورکړي خو که هغه بچي دی ایز ا پرمننت ریزیډنٹ ایز ا کینیډین زی ان بیا هغه چې کوم دنه $4000 یا $15000 فیس ورکړي انو هغه حساب سره کله کته حساب وکړي چې ته درې بچي په بزنس پروګرام راشي او درې بچي د ځان سره راوستل انو لکه تا هغه $1,00,000 یا $2,00,000 کله ګولې نه هغه الریډي تاو غټل ځکه چې ستا بچي بدلته نه سبق وایي نو هغه انویسټمنٹ دی بالکل صحیح خبره ده امتیاز صاحب نو بس دا پروګرام ټایم شارټ دی زه به واپس دي تراشم یو منان صاحب سوري انټرپشن کوم یو کویک سوال دی او هغه دا دی چې دا دلته مرګره تاسو کې سي دا تاسو سکور ذکر وکړو چې زموږه میکسیمم 400 سکور زموږه اپلیکینټس ټچ کوي تقریبا په جی چې ډېر کوشش وکړي یا ډېر ښه اپلیکینټس 400 ته ورسي د دې یو شارټلی یو انسر راکړي چې مین ریزن څه دی چې زموږ خلک لکه what is the bottleneck لکه خلک زیات سکور نشي کولای دا واجب صاحب زستاس په کوېسچن پوه نه شوم لکه وجه سره چې خلک 400 نشي کراس کولای مطلب مین ریزن دا وجه دا دی چې مین دغه چې دی واجب صاحب ناغه دغه لکه د کینیډین کوالیفیکیشن او د کینیډین ایکسپیرینس پکې پوینټ سي او د ټولو نه غټ چې کوم سکور دی هغه د پروینشل نامینیشن دی نو دا چې زمام چې را خلک کینیډي ته راشي او بیا دلته اپلای وکړي نو دا غي وجه دی چې کینیډي ته راشي او ته د یو لکه اوسنن سبا یو ناردرن پایلټ پروګرام دی هغه د انټریو د منیټوبا چې کوم ناردرن ایریاز دي نه هغه علاقې ته کته لړشي او ته التنا صرف 2 کاله د کالج ګریجویټ ډیپلوما مو کې انو ته د الیجیبل شي د هغه دغه بغیر د جاب افر چې ته د هغه پروګرام لپاره الیجیبل شي او هغه ستا نامینیشن وکي او تا ته 600 پوینټس ملاو شي ان چې ستا پروینشل نامینیشن نشي ته اتوماتیکلی پاغه ایکسپریس انټری کې ستا دغه سلیکشن وشي کنه ټیک شو ډیره مهرباني امتیاز صاحب دا ټایم کم دی نو موږ اخر کې زه تاسو ته دا وایم چې تاسو لکه د خپل ویب سټ د فیسبوک د ټلیفون ایمیل یو خو تاسو د خپل کانټیکټ انفارمیشن وکي او بل دا تاسو کنکلود کوي چې یو سړی په هر کټګوري کې په ایمیګریشن راځي او هغه په پاکستان کې جی نو تاسو هغه ته به ست ټیپس ورکوي چې هغه تاسو هغه خپل انیشلی لکه یو ویب سټ ته لاړ چې د ګوري ک ډایرکټ تاسو سره په ایمیل کانټیکټ وکي کدا څه ګایډلاینز چې تاسو ته چې دا شي زرو وګوري او بیا ما سره کانټیکټ وکړي د دې سب پروسس دی تاسو ته پای باندې کنکلوژن ریمارکس زبا خلک انکریج کوم د کینیډي ویب سټ چې نه هغه د IRCC امیګریشن ریفیوجیز اینڈ سټیزنشپ کینیډا هغه باندې تقریبا د ټولو لکه فدرل پروګرامونو معلوماتي او د هغه ځای نه د معلومات کول شي او که بیا څه کوېسچن نو بیا موږ مولا ګایډنس کول شو او د پروینشل نامینی پروګرام د پاره د هر پروینس خپل لکه فرض کو د سسکیچوان د هغه د سسکیچوان ایمیګرانت نامینی پروګرام SINP وته وي یا د انټریو چې نه هغه انټریو ایمیګرانت نامینی پروګرام د هر پروینس خپل ویب سټ ته او پاغه باندې د هغه خپل پروګرامونه دي انو دا خلک په خپلم سرچ کول شي ک د دراتلو خواهشمندي او په خپلم زیات تر معلومات کول شي خو که بیا دا شان کوېسچن اکثر خلکو څخه یو خو ټایم ني او بلدار چې بیا هغه کې چې ته
معلومات کې نه هغه باندې ټایم هم لګي بیا د کې د کینیډي چې کوم ریګولیشنز دي یا اکټ نه د هغې مطابق هم پکې سیزونه انوالي ان هغې باندې اکثر خلک نه پوهېږي نه بالکل د هغې نه پس چې کوم دی نه بیا موږ ورسره دغه کولی شو. نو تاسو خپل هغې ته ویب سایټ یا فیسبوک یا ایمیل بالکل ډاکټر صاحب زما دا ایمیل او فون نمبر خو دلته راغلی دي او زما ویب سایټ چې زه IM4 څنګه چې په دې ایمیل کې لیکل دی نه IM4 immigration په نوم باندې IM4immigration.com په نوم باندې زما ویب سایټ دی او دغه سیزم IM4 immigration په نوم باندې زمونږ د فیسبوک پیج هم شته انو هغه مطلب چې فیسبوک باندې مې سره کنټیکټ کولی شي یا ایمیل کنټیکټ کولی شي په ایمیل هم کولی شي او په واتس اپ باندې هم لکه زه خلک انکریج کوم په واتس اپ ک میډل ایست کې کم خلک نه په IMO باندې هم زه اویلیبل یم انو زه د ټولو سوشل میډیا باندې اویلیبل یم او ما سره رابطه کولی شي باقي د پروګرامونو مطابق زه لکه تاسو وایي چې را یو اخیری خبره وکړم هغه به زه دا وکړم چې زما کوشش دی چې کینیډي ته کم سړی سوره په ځوانۍ کې راتلی شي نو دوره هغه زیات کامیابي چې سوره اکثر زمونږ خلک هلته کې چې تعلیم وکړي نو بیا د جابونو په چکر کې پریوزي او یاره سرکاري جاب او دغه ان په هغې کې لس کاله تیر کړي چې بیا کله بچي سکولونو ته شي نو بیا ورسره دا احساس وي چې اوهو دا خو اوس خبره ګرانه اوس کینیډي ته تلل پکار ان هغه ټایم انفارچونیټلی چې لکه ته 29-30 years ایج نه ستا دغه سیوا کېږي نو بیا ستا د ایج هغه نمبر یې کمېدل شروع شي او تقریبا 35-36 ته چې ته ورسې نو هغه ایج نمبر یې ستا 110 نمبر یې ستا کمی شي ان هغه بیا کور کول ډېر مشکل شي. امتیاز خان ډېره مهرباني ډېر زیات کسانو سوالونه اوس راول شروع شو ماته خو تقریبا څو سوالونه رااله بهرحال زه به د هغې ته ستا د کنټیکټ انفارمیشن ورکړم. امین الله خټک صاحب که ته کنکلوژن کې څه ویل غواړې؟ بالکل امتیاز صاحب ډېره مهرباني تاسو خپل ټایم ویستو پښتون کمیونټي له تاسو خپل ټایم ورکو انفارمیشن هم شیر کو کوېسچنز خو هم را روان دي په سکرین باندې پرسنل انباکس باندې ډېر کوېسچن راځي او موږ سره ټایم شارټ دی که تاسو باندې یو کمنټ راکړئ امین صاحب زه بس صرف اخیری خبره کول غواړم بیا تاسو یو خدای چې زه وایم چې ینګ خلک لکه او په دې کې لکه ډاکټر صاحب اکثر خلکو ته دا پته ني کینیډي ته خلک په سکول لیول هم راتلی شي او د سکول لیول کې دا یو د مزه خبره چې هغه کې آیلټس نه پکا لکه لسم یو لسم والا ماشومان چې دي تاسو بلیدلی اکثر د چاینا نه د فلیپین نه د انډیا نه ډېر لکه ماشومان د سکول دغه تم راځي نو هغه کټګوري کې چې نو ماشومان راتلی شي او بیا زوام چې چا څخه پیسې خدای ولا پیسې ورکړي او هغه دلته ایز ا بزنس راځي خو لکه ریل بزنس پرسن دا نه چې وای چې راځه به بزنس باندې کوم دلته بچنه بیا ریفیوجی کلیم کوم یا هغه کوم هغه خبره نه زبو انکریج کوم چې راځه مونږه بزنس خلک دلته کې راشي او هغه کې لکه کامیابی چانسز دي. ډېر مهرباني امتیاز امین الله خټک صاحب تاسو بس ډېر مهرباني چې ټایم شارټ دی بس مونږ خپل پښتنو ټولو کمیونټي ته وایي چې کوم کینیډا کې دي کوم په پاکستان کې دي ډیفرنٹ کنټریز کې دي دا وایي سره ریلیټډ انفارمیشن پکاري نو په سکرین باندې د امتیاز صاحب ډیټیلز اویلیبل دي او بس د پی پی ان هم دغه زمونږ کلیکټیولی دغه هم دغه دی چې مونږ ټول یو ځای شو د یو بل سره هیلپ وکړو سپورټ وکړو هغه زمونږ بزنس کمیونټي د کینیډا کې کو هغه زمونږ پروفیشنل کوم ډیفرنٹ پروفیشنلز دي هغه په ډیفرنٹ جابز باندې دغه باندې دی هغه یو ډېر لاست 3 months موږ دا نوٹ کړی دی چې خلک یو بل لاس ورکول شروع کړی دی او یو بل ډېر سپورټ کوي نو بس زما هم دغه میسج دی چې هیلپ ایچ ادر او یو بل سره کنیکټ اوسېږئ زموږ په دغه باندې او موږ به داسې نور پروګرامز هم چې کوم زموږ ضرورت دی دا ټایم کې په کینیډا کې هغه د موږ ته فیډبیک راکړي چې دایته د لایرز ریلیټډ یا داسې نور پروفیشنز دي دایته انفارمیشن پکاري موږ به داسې هر ویک یو پروګرام داسې ارینج کوو چې خلکو ته میکسیمم موږ ګایډنس ملاو شي او نالج سره شیر کوو. واجد علي صاحب تاسو څه ویل غواړئ ویور ته؟ اول خو زه شکریا کوم د امتیاز صاحب چې مهرباني تاسو ټایم راکړو مونږ ته کوېسچنز خو ډېر زیات وو مونږ ته خو پکار دا دی چې 3-4 غنټې به هم کمې وي
خو لکه دا دی چې هوپفولي چې فایده به شوي تاسو ډیټیلز شیر شو کسانو سره هغوی دا پروګرام وروسته هم کتی شي ځکه چې دا به پیج باندې موجود وي د پی پی ان فیسبوک پیج باندې او بس اخره کې به زه دا ووایم چې ټولو ته پکار دا دی څنګه چې امین ویلې چې موږ یو بل سره څونه چې هلپ کولی شو هغه کوو او همدغه سره چې کوم دی موږ ایز ا کمیونټي به مخکې ځو ګروت به کوو او ټولو ته به فایده کېږي نو اخر کې به زه امتیاز احمد صاحب تاسو ډیر شکریا چې تاسو دا لومبنه پروګرام او تاسو لکه ډیر ماشاءالله زما لکه زه به دا وایم چې زموږ ټول ویور په ایکسپیکټیشن باندې یو آی ویل if there is a 5 star I will definitely give you a 5 star مانی ډاکټر صاحب زه به خوشاله بیا داسې موقع ملاوي ما ته پته تاسو مختلف پروګرامونه کوي خو که بیا داسې چته موقع ونه زه به خوشاله یم کله په بل یا داسې یو ویکند باندې دغه انو زه به بیا ور سره دغه کېږم او زه به خوشاله یم چې راځه چې مدد وشي موږ سره څومره چې کوېسچن موږ سره راغلي دي نو موږ ته لګي چې دا 2-3 پروګرامونه له تاسو بالکل په ویکند باندې ډاکټر صاحب ما څخه ټایمي او زه بالکل زه به خوشاله یم چې هغه ثانک یو سو مچ ان شاء الله بار وغواړو امین خټک صاحب زه تاسو ډیر مشکور یم تاسو خو لکه بارل د دې کور د بنیاد چې خخته لکه کور جوړیږي نو خخته بنیاد خو د کیږي نو ستاسو لپاره ما سره الفاظ نشته چې زه سوم او دا خو لکه ستاسو یو خپل کور دی واجد صاحب ستاسو د ټیکنیکل سپورټ او بیا هوست کې مونږه اسست کول او د دین علاوه نور مرګرو ایمل خټک صاحب ډیر هیلپ کړي مونږ سره اقبال شاه صاحب یو کسته د نور دي چې ماته اوس نومونه یاد دي مونږ سره په دې دیس لایو فورم کې لکه ډیر هیلپ کړی دی واجد علي صاحب تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو کیمبرج کې د یو بیزي سکیجول نه فیملی چې چونکه هر سړی په کور کې را بندې او بیا د هغه خار نه تاسو لکه لایو باندې رااله من کټک صاحب د برېمټن نه رااله او امتیاز صاحب د بریډفورد نه رااله نو دا پښتون پروفیشنل نیټورک چې کوم دی دا تاسو کور دی او په دې کور کې هر کور کې مور او پلار می مشران می بیا رونه خويندې می پای کې بیا بعضې رونه مشرانی خويندې مشرانی چې خويندې مشرانی یو شانتي کیرینګ په کور کې کیږي چې او زما ډاکټر صاحب چې ته بابا کوم په دې معاملې کې څنګه چې داس تاسو موږ اصلي کې په کور کې چې کوم دی کنه هغه کور زیات سکسسفولي او پراسپریټي طرف ته زیات دي چې پلار یا مشران د خپل بچو دوستان جوړ شي موږ ټول دوستان یو دی یو بل او په دې فورم کې لکه دا زموږ خوشحالي ده زه خو سکسس سټوري ته نه ځم خو لکه ما ته چې ماته یو کس وي چې ما پکې د انټرویو لپاره هیلپ وغوښتو وګ وسانو ما له لاس راکو چې ما نه پیژنده ما دا صرف د دوست نه ایکسپیکټ کولای شو بهرحال پغې به موږ یو ځان له پروګرام کوو جی زه تاسو ټول ډیر زیات مشکور یم بیا او د ویور ډیر زیات مشکور یم چې تاسو ټایم وکړو ان شاء الله موږ به دا پروګرام کنټینیو ساتو او موږ به بیا په نیکست سنډے باندې د نوې پروګرام سره راځو د نوې ټیلنټ سره د نوې بزنس خلکو سره تاسو ته انفارمیشن درکو امید ده تاسو به پیدا لې الله حافظ ډیره مهرباني د ټولو الله پامان ډیره مهرباني